د استرالیا خلاف لومبني ون ډے میچ د پاره پاکستان خپل سکواډ اناونس کړی دی. کم 11 کھلاڑیان به د استرالیا خلاف لومبني ون ډے میچ د پاره د استرالیا په ګراوند باندې قدم کیدي. د رضوان په کپتانۍ کې د 11 کھلاڑیانو مکمل اعلان شوی دی. مکمل پلینګ 11 د سره په دی ویډیو کې شریکوم. کمنټ پکوي چې آیا دا لوبډاله به استرالیا ته په استرالیا کې شکست ورکړي کنه. دا پلینګ 11 چې کم دی کې کم کھلاڑی میسنګ دی یا کم کھلاڑی ډراپ کول پکارو یا کم کھلاڑی ان کول پکارو نو کمنټ په ضرور کوئ. ډیر ټایم نه خرابو. په سکرین د سکواډ ښکاري چې سکواډ نه سوري پلینګ 11 دی. دا هغه 11 فائنل کھلاڑیان دي کم بچ د ډومبني ون ډے میچ د پاره د پاکستان د طرف د استرالیا خلاف گیم کوي. देखिए عبدالله شفیق اور سایم ایوب اوپنران دي. سایم ایوب اور عبدالله شفیق لډیر زیات موقع ملو شي. امید دی چې په دې استرالیا خلاف د سناسه غټه کارنامه کوي. بابر اعظم وسره په ون ډاون دی. بیا محمد رضوان کپتان هم دی, وکټ کیپر هم دی. محمد رضوان پس بیا کامران غلام دی په میډل آرډر کې. کامران غلام سلمان علي آغا ورسره وایس کپتان دی. محمد عرفان خان دی. محمد عرفان خان د پردای وړه غټه موقع چې د موقع نه سراسر فائدہ اوچته کی. بل د استرالیا پچ ته فاست بالران لپاره نور کتا سو ګور کته سلور والا بالران چې کم دي فاست بالران دي. شاهین افریدي, نسیم شاه, حارث رؤوف اور محمد حسنین هم ټیم ته واپسی شوی د ډیره موده پس. نو مکمل پلینګ 11 دی. نظر واچوي بیٹنگ کی کتا سو ګورئ نو خو مضبوط بیٹنگ دی. لکه مطلب داسې کمزور بیٹنگ نه دی. کامران غلام لا مکمل او شوی دا. کامران غلام لا پکار دی چې په پاکستان میډل آرډر سپورټ کی اور خو زبردست طریقې سره گیمو کې ریسکی شاٹ اون وخی. سلمان علي آغا له هم خپل ذمہ داری او چتول پکار دی اور اوپننګ ډیر اهم رول بر دی. اوپننګ لا پکار دی. ون ډے میچ ته 30 گیم نه کوي. سایم ایوب اکثر غلط شاٹ وخی د ټي 20 فارمیټ کې دی گیم کوي. ټیسټ کې هم د ټي 20 غونډه شاٹ وخی. شاٹ سلیکشن چې کم دی د سایم ایوب ډیر زیات ویک شاٹ سلیکشن دی. عبدالله شفیق له هم پکار دی چې پکریس باندې لګسټیو کی او یو مضبوط اوپننګ سټینډ چې کم دی پاکستان ته ورک. نور بابر اعظم په میډل آرډر کې دی. کامران غلام دی, محمد رضوان دی, سلمان علي آغا دی, محمد عرفان. بیا کته چې کم دی دا سلور فاست بالران دی. عرفان چې کم دی دا بالر هم دی, آل راونډر دی. د عامر جمال له موقع ورکول پکارو دلته. عامر جمال ځان سره شاملول پکارو. عامر جمال په استرالیا کنډیشن باندې مخکې هم د پاکستان لپاره ښه گیم کړی دی اور په دې میچ کې هم عامر جمال ښه گیم کول شو. خو کې دی شي نیکسټ گیم کې بیا چانس ورکړي. نیکسټ گیم کې چانس ورکړي. خو عامر جمال له دلته موقع ورکول پکارو زما پوینټ اف ویو سره. نور تاسو هم خپل رائے کمنټ کې شریک کول شئ چې آیا عرفان خان یو بیسٹ سلیکشن دی کنه. عرفان خان به صحیح ځان ثابت کی کنه. دا براتلون کې ټایم کې پته لګي. خو نور کته سو ګورئ سلور فاست بالران دی جی. کنډیشن د استرالیا کنډیشن د فاست بالران به ضرور ځان سره کوزه ګراوند ل سپینر کنډیشن نه چلی. نو ګور به چې میچ نه پس بیا په میچ باندې خبره کو, په سکور کارت باندې به خبره کو. خدا فائنل پلینګ 11 دی د ډومبني ون ډے میچ د پاره د رضوان په کپتانۍ کې د پاکستان. د ویډیو کتلو زیاته مننه جی. والسلام.